چې نکاح ګران شي ګناه ارزان شي. نکاح دا موږ استاد څنګه اسمان ته رسولي، یو نیک لیار یو شلیار هغه موږ استاد یو خاردار تارونه هغه ته ور کړی دي، هغه لیار مدغه سي مضبوطه تړلې د بند کړیم دا. نو د زمانه نو جوان بچی زی دغه زمانه شذي بچی زی نو فسق فتيانكم دغه زمانه نو جوان بلدینه بهر وزي. د دې نتیجه بداوي اصل حلال لیار موږ استاد پر رسوي ټینګه مضبوطه تړلې ده. ناجائز لیار ډېر اسانه ده، ناروا لیار هغه ډېر اسانه ده. موبایلو بیا نورم اسانه کړی ده. ځکه به نو جوانان فاسقان سول، ځکه مشذي باغیان سولې. د امت مسلمانانو او د جناب رسول الله امته ای د الله بندگانو پر خپل نسلو رحم وکړي، خپل نو جوانانو باندې رحم وکړي، پر خپل شذ مستورات باندې رحم وکړي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وي په یو څو شیانو کې تعزیل پکار ده. یو په هغه کې نکاح دی. ښځه چې څنګه د نکاح قابله سو بس په نکاح ورکوه، هلک چې څنګه د نکاح قابل سو بس یو ښځه په نکاح ورکوه. مهر کم کوي، د دې بنیادی وجه چې دی هغه زیات مهر دی. ځکه نو جوانانو نن سرکشي کړي د لدینه بهر زندگی تیروي. ښځو چې دی هغه نن بغاوت کړی دی لدینه بهر زندگی تیروي. موږ ستاسو په دین کې دننه داسې گنجایش نه دی پرېښی، په دین کې داسې سختیانې نسته. لکه موږ ستاسو چې څومره قدر سختیانې پر دې نوجوانانو جوړې کړي، موږ ستاسو پر دغه نسلو باندې کم قسم سختیانې جوړې کړي دي. وایي دومره مهر به اخم کنه بیا خو نو زه په دې باندې سونا نشي کېدلی او په دې باندې د کور جایز او سامان نشي اخیستلی. ولې دا سامان فرض چې دی اخی دومره سامان د دې کم ضرورت دی. نو لهذا لکه څنګه کم نوجوان چې فاسق سوی دی لدینه بهر زندگی تیروي، دا څومره د الله په عذاب کې مبتلا دی، دغه رقم به مور او پلار او خپل مصرانم په دغه عذاب کې مبتلا وي. ولې دا خو د ستا په وجه باندې فاسق سوی دی، دا خو د ستا په وجه باندې دا ښځه به باغې سوې ده، بغاوت یې کړی دی. که تا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په خبره باندې عمل کړی وای دا ښځه به ولې بغاوت کوئ؟ او که تا چیرې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام پر هدایاتو باندې عمل کړی وای دغه نوجوان زوی به ولې د ستا خبره نه منله؟ زه دا خبره نه کوم چې خامخا نوجوانان سرکشي شروع کړي، نوجوانان فاسقان سي، نوجوان ښځې باغیانې سي، بلکې له مصرانو سم دا خواست دی صاحب استطاعت په کور کې چې کم څوک تا په اختیار کې دی، دا زوی د ستا په اختیار کې دی، د هغه واده د ستا په اختیار کې دی، د هغه کوزده او د خپلې لور کوزده او واده. لهذا زر تر زرې وکړه، ګراني مه جوړوه، ارزاني جوړه کا. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وی په تاسو کې بهترینه ښځه هغه ده چې د هغې مهر کم، په تاسو کې بهترینه واده هغه دی چې په هغه واده کې مهر کم اخیستل شوی. لهذا دا نو خواست دی درته چې د الله د رضا دپاره د لور په پیسو ځان مه تږوه، د خور په پیسو ځان مه تږوه، د ورېرې په پیسو باندې ځان مه تږوه. دا د اور سکروټې دي چې وس دې اچوې